الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ويوسور زباد ذي الحجة ډېر مبارک عشره ده شروع کېدو والا. نو کې بل جمعه د ذی الحجې نه مخکې نه راځي، دا د ذی القعدې اخرنۍ جمعه ده. بعضې احکام او مسائل داسې دي چې د هغې د ذی الحجې د اولنۍ عشرې سره تعلق ده. په دغه مناسبت سره هغه احکام او مسائل بیانول چیرې د امت د مسلمانانو سره اصلاح وشي، څه خیر ښېګړه وشي. الله رب العزت په قرآن مجید کې د لسو شپو قسم خوړی، والفجر وليال عشر. لا فرمای قسم دے په هغه سبا باندې، وليال عشر او هغه لسو شپو باندې. مفسرین او اقوال په کې شته دی، خو راجح قول دا دی چې د دې لسو شپو نه دغه د ذی الحجې د اولنۍ عشره مراد ده. ډېره برکتونو والا عشره ده. د دې د اولې ورځې نه والا تر نهمې ذی الحجې پورې سنت عمل دا دی چې یاره روژې ونیول شي، د شپو پکې عبادات وکړی شي، او الله رب العزت د خپل وس مطابق رضا کولو کوشش وشي چې الله راضي شي. ځکه د انسان د ټولو نه لویه ارزو دا وي چې یاره زما رب راضي وي. دا بعضې مواقع بعضې لمحات الله رب العزت دی امت لا بطور انعام ورکړي چې هغه اوقات هغه لمحونه د انسان فایده واخلي او دی پکې ځان له څه نه څه عمل وکړي. نو یو خو د ذی الحجې دغه لس ورځې ډېرې اهمې وي، دغه لس شپې ډېرې قیمتي دي. نو پکار دا ده چې موږ دا په عملي اعتبار سره قیمتي وګرځو. اوس الله قیمتي پیدا کړي دي، خو زما او ستا دپاره به دا هله قیمتي کېږي چې ما ورته په خپل عمل سره قیمتي کړو. نو کوشش وکړو چې یاره په دغې لسو ورځو کې دا 9 ورځې روژه ده او په 10مه ورځ باندې امساک د هغې ته خو روژه نه ویلی کېږي، خو مستحب دا ده چې کوم سړی د اولنۍ ورځې نه د 1 ذی الحجې نه روجې نیول شروع کړي، نو د هغه لپاره مستحب ده چې هغه په 10مه ورځ باندې هم
دا انصاف وکړي او اولنۍ خوراک دې دی دا قرباني په غوښه باندې. نو په دغه ورځ باندې الله رب العزت دله د روژې ثواب او شپې انسان څنګه سره د خپل وس مطابق عبادت وکړي، تهجد لپاره تلاوت وکړي، ذکر او اذکار وکړي، نو دا به په عمل سره قیمت شي. یو خدا خبره. دویم د ذوالحجې سره زوګېدې کې د حج ایام هم دي چې د 8 ذوالحجې نه صد نه شروع کېږي. نو هغه ارکان حج چې دي هغه هم په دغه اولنۍ عشره کې چې کوم ارکان دي نو هغه په اولنۍ عشره کې ادا کېږي د 8 9 10 ذوالحجې پورې. نو په دغه اعتبار سره هم دا ورځې شپې ډېرې اهمې وي. او درېیم دا چې یاره په دې کې یو عمل د قربانۍ هم دی چې په 10 ذوالحجې باندې قرباني کېږي. نو دا قرباني په کال کې یو پیرې الله رب العزت په صاحب استطاعت خلقو باندې د امت په مالدارانو باندې دا فرض کړی دی. دې کې حکمت او فلسفې علماء ډېرې بیانې کړي دي چې یاره د دې دا حکمت دی دا حکمت دی دا حکمت. او زه به مختصر ورته دا وایم چې بس الله سره د خپل محبت اظهار، دا ټولې فلسفې او دا ټول حکمتونه د قرباني چې دا به شاته بس دومره یاد وساتئ چې په قربانۍ کې الله رب العزت سره د خپل محبت اظهار، د خپل محبت ښودل چې الله زما سره دومره محبت. اوس د انسان چې د الله سره څومره محبت وي نو دی به د هغې محبت د ظاهرولو لپاره د الله تبارک وتعالی د شان مطابق د قربانۍ کولو کوشش کوي. یاره زه ښه څیز ښه څاروی چې یاره زما په سترګو باندې ښه لګي. نو ځکه علما فرمایي چې د قربانۍ په څاروي کې د دنیا په هر معاملاتو کې چې څه معامله کوي د تجارت یا د لین دین نو په هغې کې ریټ کوه، 2-3 ځای تپوسونه کوه، خو د قربانۍ په څاروي کې ریټ مه کوه. ځکه چې دا ته الله ورکوي نو د الله سره ریټ بیا څوک نه کوي. خو دا فتوه د علماو د مقدمینو په دور کې اوس دا دور د هغې فتوې نه ده. په دې دور کې به ریټ کوي. ځکه دلته زمونږ مسلماني بس مونږ خو سیزن ته راغلي نو بیا هغه څاروی چې د لاکو روپیو وي نو مونږ یې په 3 لکه باندې نو که اوس ته ریټ ونه کړي نو دا خو هم هغه نه شو. نو په دې وجه باندې کوه خو ښه څاروی به ورته منډه. ځکه دا الله تبارک وتعالی لره قرباني ورکول دي که نه، او په کال کې یو پیر ورکول. الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله ته نه ستاسو د دې قربانۍ د غوښې ضرورت شته، نه ورته د دې وینې تویولو ضرورت شته، ولکن یناله التقوى. بس الله رب العزت ستاسو د محبت امتحان، ستاسو د اخلاص امتحان، ستاسو د تقوا امتحان. چېرې ته به څومره اخلاص سره او د څومره تقوا باندې الله تبارک وتعالی ته عمل کوي. ځکه چې د ما قبل امتونو خدا صورتحال چې قرباني به یې وکړه نو هغه غوښه به یې په خپله نه شي استعمال، بلکې هغه به په یو میدان کې یا په یو دنګ ځای باندې کېښود او اسمان نه به اور راغلی او هغه غوښه به یې وسېده. نو چې کومه غوښه به اوس وځېده نو دا به علامت د دې چې یاره دا قرباني الله ته قبول کړي. خو د امت محمدي صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا دی چې الله رب العزت د دوی هغه قرباني د دوی دپاره وقف کړه. یاره تاسو قرباني وکړه، بس دغه وینه یې توی کړه، اوس دا غوښه تاسو. دا د دې امت خصوصیت. نو الله دومره رحم چې یاره نه غوښه نه وینه، بس صرف هغه اخلاص او تقوا
نو دا عمل د الله سره د محبت اظهار دی. نو په کار دا دی چې دا په دې شان باندې وشي چې یاره هغې کې حقیقي محبت موجود د الله سره. دا په ځان باندې یو انسان د بوج نه ګڼي. مونږ الله دې مونږ ته معافي وکړي، خو مونږ مسلمانان هر عمل صالح چې دی چې هغه څومره د لوی درجې وي، څومره د لوی اجر و ثواب سبب وي، دومره هغه په موږ باندې بوج وي. بس موږ وایو صرف دا ذمواري له سر نه وغورځېدی، نه، قرباني به په دې نیت نه کوي چې ټول ذمواري مې وغورځېده، نه، قرباني به په دې نیت باندې کوي چې دا الله په کال کې یو پیر راوستله، زه د الله سره د محبت اظهار کوم چې الله زما سره محبت وکړي. نو چې کله ته د محبت په نیت باندې کوې که نه، موږ او تاسو ګورو چې کله په دنیا کې یو سړی د چا سره محبت کوي او دې خپل محبوب له څه ډالۍ یا تحفه ورکول غواړي، نو دې کوشش دا کوي چې یاره داسې یو څیز زه ورکړمه چې هغه ما ته په ټولې دنیا کې د ټول نه خوښ وي. نو د دنیا محبوب له تو داسې یو څیز ورکوي چې یاره هغه تا ته په ټولو کې خوښ وي، هغه ورکوي. نو الله خو زموږ محبوب دی، موږ د الله سره هم محبت کوو او دا قرباني کوو په دې دغه باندې چې یاره د الله سره د محبت اظهار وشي. نو بیا په کار دا دی چې موږ الله رب العزت له هم داسې قرباني ورکړو چې کم چې کم زما خپل زړه خو په هغې مطمئن نه کړم چې یاره ما الله تبارک وتعالی له قرباني ورکړه. ګوره دا مال الله ورکړ، چا له یې لږ ورکړلی، چا له یې ډېر ورکړلی. اوس الله په خپل مال کې تا نه لږه غونته قرباني غواړي او هغې کې ته ټال مټول کې او د هغې دپاره هیلې او بهانې تلاش کې، نو که الله وغواړي ستا نه دا ټول مال اخیستی نه شي. الله ته کومه ګرانه ده، څه کالې تا له طاقت در کړی دی، د دې طاقت دې شته دی چې یاره ته به 3 لک روپۍ باندې څاروی ورکړې، خو شیطان تا باندې خپله پنجه مضبوطه کړې ده او ته هغه ټال مټول او بهانې او پکې هیلې لټې او بیا داسې وخت کې چې یاره که بالفرض اول خو د اراده ورته نه که بیا د خلکو د دغه په وجه باندې چې یاره خلک به راته په محله کې څه وایي، په معاشره کې څه وایي، نو لاړ چې ونکه خو د سپورټ یې راونه سي او هغه بوز یې ولالې کې وایي دا مه کړو. نو ولې الله په دې باندې قادره نه دی چې راتلونکي کال له دله د ډوډۍ درک دې میانې دا هر څه خو د الله دی. زما محترمو الله مال در کړی دی د خپل وس مطابق چې څومره ښه طریقه باندې الله له قرباني ورکولی شي قرباني. ځکه د دې قربانۍ بنیاد که موږ وګورو که نه، نو دا د آدم علیه السلام بچی عابیل او قابیل د قربانۍ په صورت کې د دې بنیاد ایښودل شي. اوس هلته نه موږ ته یو تعلیم میلاوېږي، یو سبق هلته نه موږ ته میلاوېږي چې زه خپله قرباني کوم چې زه هغه واقع د عابیل او قابیل خپل مخې ته کېږدم. په هغه واقع کې د دې قرباني کوونکي دپاره یو سبق و چې الله رب العزت د حابیل قرباني قبوله کړه، د قابیل قرباني رد کړه. اوس دواړه د یو نبي بچي دي، دواړه سکرونه دي، خو الله رب العزت د یو قرباني قبلوي د بل قرباني رد کوي. اوس موږ دغلته وګورو چې وجه څه ده چې د آدم علیه السلام د یو زوی قرباني رد کېږي او د بل زوی قرباني چې د هغه قبلېږي، څه وجه ده؟ مثال زمونږ نو کتل هلته اخلاص، په یو کې اخلاص دی په بل کې اخلاص نشته. یو د الله سره د محبت په نیت او په اراده باندې لګیا دی او بل صرف د هغه خپل سر نه هغه بوج کوزولو په نیت باندې لګیا دی. حابیل چې کله بابا آدم علیه السلام ووي چې زه قرباني ورکړه الله له، نو هغه به کار دا کوو چې هغه ګډې بېزې به ساتي. نو په خپل کنډک کې ګرځېدو چې یاره کم یوه ګډه زما په نظر باندې خوږه ولګي، چې کومه په کنډک کې د ټولو نه خوږه او بهترینه ګډه وه هغې راوړه او هغې د الله په لار کې قرباني او سوچ یې دا و چې الله زما نه قرباني غوښتله، اوس الله ته زما د قربانۍ څه ضرورت دی چې زما د قرباني خو چونکې الله زما د محبت امتحان لي، نو راشه زم د الله سره داسې محبت کوم چې داسې چا ورسره محبت کړی دی. نو کومه چې د ټول نه ښایسته ګډه وه هغې ونیوه او دا خو الله له ورکول دي
نو چې الله له یو شی ورکړي خو بیا ښه څیز ورکړي هغه یې ذبح او قابیل هغه تجارت به کوو د غنمو غلو دا کار به یې کوو نو آدم علیه السلام هغه ته د خپل څیز نه قرباني نو هغه هم قرباني ورکړه دا نه چې قرباني نه ورکړه مسلمانان وروڼه داسې نه ده چې قرباني هغه هم قرباني ورکړه دې لږونتلې خبرې ته سوچ وکړه هغه هم قرباني ورکړه ما سوچ وکړو چې الله ته د دې شیزونو څه ضرورت خدای زما لپاره چې یو دغه امتحان دغه کړی دی راشه هغه غله کې چې رضي غله وه بعضې مفسرین لیکي چې هغه دغه چې کوم د دې خلک د غله راغونډه کړي او لاندې پاتې شوي دغه غله هغه راواغسته او دی الله ته قرباني نو الله د اخلاص قرباني قبول کړه او د بوج قرباني رد بس دغه واقع خپل ذهن کې کېږي دغه سوچ خپل ذهن ته راولئ او بیا قرباني ورکوئ او هر سړی په دنیا کې دا فیصله کولی چې زما قرباني الله ته قبوله ده او که قبوله ده اوس که ستا قرباني د اخلاص سره وي د زړه د محبت نه نو پوه شه چې دا الله قبوله کوي او که نه صرف هغه بوج او هغه ذمواري او هغه ځان باندې هغه لزوم هغې د ختمولو دپاره تا کړي نو پوه شه چې ستا قرباني هغه رد شوي نو چې الله نه موږ قرباني کوو د الله د رضا دپاره کوو نو په کار دار چې موږ په هغه شان باندې وکړو چې په کوم شان باندې الله راځي په هغه کیفیت سره یې وکړو کوم کیفیت چې الله ته خوښ دا نه چې عمل د الله دپاره کوم او په خپله مرضۍ وکړم د خپل نفس او د خواهش مطابق وکړم نه داسې نه چې د الله دپاره عمل کوي نو د الله د مرضۍ مطابق کوي د الله د شان مطابق کوي بهرحال دا خو د قربانۍ ان شاء الله فضایل چې دي هغه به بیا راتلونکي جمعې لکه ژوند او خیر وایو به اوس د قربانۍ لپاره کوم څاروی چې تا الې نو بعضې خبرې داسې دي چې یاره هغه د هغه څاروي سره لازم دي نو چې هغه په دې جمعه باندې وشي نو ښه به یې ځکه چې بیا که وروسته من کوو نو بیا خلکو څاروي اخستي لکه تاسو خو الحمدلله امت چې دی هغه دې وخت کې د علم انتها ته رسېدلی دی امت ته ضرورت د دې خبرو نشته دی دا نه خو ته تپوس وکړه دې باندې چېرته کپړه دي ستا نه به تپوس کوي د یو هوښیار سړي نه چې یاره کپړه لمه څنګه کپړه واله دی که ویښته واړه کوي د یو سړي نه به تپوس کوي لکه ویښته واړه کومه په کوم نایي باندې واړه کوم حجام باندې چې یاره ویښته مې خراب نه کړي د دین سره زموږ څه مطلب مونږ د مولیانه سې بس د الله رب العزت د طرف نه دا یو ذمواري نه وی د الله په ذات مې د قسمې زه به د منبر ته راختلی وم والله بالله تالله درې قسمونه مې درته وکړل که د الله رب العزت یره نه وی او دا مې د الله رب العزت د طرف نه خپله ذمواري نه ګڼله قسم بالله که دې منبر ته راختلی وم زمونږ هغه زړونه دومره دغه شوي دي بس نور هغه خو بس صرف هغه د الله رب العزت د یرې نه یاره قیامت پر الله مؤاخذه ونه کړي الله تپوس وکړي چې ما تعالی علم درکړی دا خو ما امتحانات راوستل خیر دی بېعزتیانې کوي دي قتلونه کوي هر څه کوي دا خو به تا امتحان و تا ولې دا خپل کار بس حقه دغه د وجې که نه دا زمونږ کیفیت دی که نه دا تاسو جومات ته وګورئ زه ښه ټایم راغلی په یو بجه باندې زه شروع شوی زه د جومات ستنو ته لګیا یم زه د جومات د دروازو ته لګیا یم زه خپل نفس ته لګیا یم زما د مقتدیانو دا حال دی هدې کې خلک زمونږ نه تمې کوي وایي دا ملا دمطلاق چې دی دا د امن خبره ده زه چې د عبادت خبرې کوم هغې کې زما د جومات دا حال دی نو زه د امن خبره چاته کوم خو بهرحال مونږ ځان له لګیا یم د خپل نفس ته زه مخاطب یم زه ځان ته لګیا یم خبره مې دا کوله چې موږ دا د دې دغه کې نه وي چې یاره د مولي صاحب نه چېرته د یو مسلې دا دومره اهم عبادت را روان دی چېرته مولي صاحب نه خو تپوس وکړم چې یاره دا به څنګه طریقه کوم بهرحال تاسو نه کوئ زه به د ځان نه درته ویمه چې څومره زما په ذهن کې نو چې کله موږ څاروی یالو نو د یو څو خبرو لحاظ به ستاسو یو دا چې دا څاروی عیبدار دی ځکه که عیبداري نو بیا که ستا په دې باندې قرباني وکړم نو ستا قرباني ونه شوه
نو څه فایده شوه چې یاره تا روپۍ دې ورکړې کوشش دې وکړو منډې تړلې دې ووالې څاروی دې واغستو او هغه دې د الله په لار کې قربان کړو قبول نه شو اوس د عیب نه څه مراد نو عیبونه خو به دغه کې ډېر دي دا ګوره د دې نه ما شروع کړلي او غالبا دا پاڼه پکې پوره ډکه شو ده دا خوا پاڼه پکې هم ده خو دا خو چې څوک تپوس وکړي نو سړی به ورته ووایي که نه چې یاره دا د عیب پکې دی نو چې څوک نه کوي نو بیا خو به موږ صرف سرسري غونته وایو نو یو ګوره دا یاره د قربانۍ دپاره افضل او بهترین دا ده چې ته یو ښکلی مضبوط څاروی والې د هر قسم عیب نه پاک او عمر د دې ګړو بيزو متعلق یو کال چې کم سے کم د یو کال بیا د علمور ګډ چې دی لکه دا شپږو میاشتې خو چې د کال په کنډک کې پرېږده او د ده پکې پته نه لګي نو دې باندې قرباني بیا جایز او د سخې کټې غوا میخه وغیره دې کم سے کم 2 کال د 2 کالو نه یو منټ هم کم وکړه یوه ګنټه پکې هم کم نو په دې باندې قرباني نه کېږي ته به د دې باډۍ ته نه ګورې عمر ته ګوره عمر شرط دی باډۍ شرط نه ده وړوکی دی چې عمر یې پوره 2 کاله نو بس د باندې قرباني کېږي که یو لوی څنډه دی خو چې 2 کاله یې نه دي پوره نو نن سبا پارمي د سخي او دا دین هغه د کال هغه چې هغه دومره غټي موږ بیا دې ته نه ګورو خو بس دا وایو یاره مالک یې قسم خوړل دی نو د خدای بندګانو موږ خو په 100 روپۍ باندې قسم خورو چې په 100 روپۍ باندې زه قسم خورم داسې ده که نه ده دا موږ مسلمانان د مېلو ته چې لاړ شو په 100 او په 200 روپۍ باندې څو قسمونه خورو بعضې به دې ښځې هم طلاق کېږي په 200 روپۍ باندې نو اوس هغه قسم وخوړه او تا پې واغسته ورته وایې چې یاره دومره غونډه شی دې را په مخه کړی هلکه دا خو د 2 کالو نه دی یاره هم چا چې هغه هغه قسم خوړلی ذمواري اغوسته نو هغه خو ذمواري واغسته خو تعالی خدای پاک ستا په دې کوپرۍ کې الله ګوشان یې ښودی که دماغ یې ښودی ته خو هم دا وګوره که نه تا دا سترګې الله تعالی څه لپاره درکړي په دنیا کې خو ته ډېر پوه یې هلته خو ته پوره تحقیق کوې چې هغه ته یې نه رسېږي عمل نه کوي نو دې کې هم یوازې د هغه په وینا باندې نه ستا هم الله سترګې درکړې ته یې وګوره چې یاره 2 کالو دی او که نه دی او په اوښه کې 15 کاله موږ دلته موږ چېرته کولی شو موږ خو دلته هغه سپورټ یې نیولی که نه اوس که بالفرض سترګه د څاروي سترګه ړنده وه مکمل طور باندې یا اکثر نظر د هغې نه تللی نو بیا ګوره په دې باندې قرباني نه کېږي که دا سترګې هسې کږې ورته وي نو بیا د قرباني جایز ده که بالفرض د غوا ده یا میخه ده 4 تی دي او 2 تی پی کوي او 2 نه کوي په دې باندې قرباني نه کېږي یا که 3 کوي او 1 نه کوي نو بیا د قرباني جایز ده دغه شان که بیزه ده نو 2 کې که 1 تی پی کوي 1 نه کوي نو بیا به قرباني نه کېږي که ښکرې بالفرض د ویښ نه وتل دی او داسې اندازه لري چې یاره هغه دماغ به نقصاني کړي نو بیا په هغې باندې قرباني نه کېږي بیا ورته قرباني نه کوي او که بالفرض داسې په سر کې کټ شوی دی یا مطلب دا دی چې د پیدایشي ښکر نشته دی نو بیا په هغې باندې قرباني جایز ده ښه که خپې مطلب په 4 پښو کې یو خپه داسې ده چې هغه دا لګولی نه شي هغې باندې دی ګوډ دی مکمل طور باندې خپله کولی نه شي نو بیا به هم په دې باندې قرباني نه کوي دې باندې قرباني کول بیا جایز نه دي که بالفرض دا خپله کولی شي خو هسې لږ ورته تکلیف ورته دی او خپې په ځمکې باندې د خپې نه سپورټ اغوستی شي نو بیا به قرباني جایز ده بیا قرباني کولی شي ښه که په دې څرمن باندې خارق راغلی دی بعضې څاروو باندې او د هغې د وجې نه د څاروی کمزورۍ طرف ته تللی دی نو بیا دا قرباني په دې باندې جایز نه ده بیا ورته قرباني نه کوي که هسې سرسري خارق دی د هغې په وجود باندې اثر نه دی پرې بار شوی نو بیا په هغې باندې قرباني جایز ده دغه شان دي غاښونه که بالفرض ګرځېدلي دي چې هغه واښه پرې نه شي خوړی نو بیا دې څاروي باندې قرباني جایز نه ده که یو غاښ چې هسې ګرځېدلی دی نور دی واښه خوړلی شي نو بیا داسې څاروي باندې قرباني جایز د قرباني پرې کولی شي دا لکۍ که نیمه کټ ده یا د نیمې نه زیاته کټ ده نو بیا پرې قرباني کول دا بیا جایز نه دي که 3 حصه کټ ده یعنې د نیمې نه کمه کټ ده نو بیا په هغې باندې قرباني جایز ده ښه دماغ که بالفرض بالکل لیونی غونته څاروی دی نو په هغې باندې قرباني بیا جایز نه ده که لیونی نه دی داسې هسې لږ غونته بعضې څاروي داسې چې هغه د خلقو نه عادته یې ترپه کې هسې وهي را وهي نو هغې باندې بیا قرباني جایز ده غوږ که بالفرض پیدایشي نشته دی نو یا 3 حصه کټ دی نو بیا پې جایز نه ده ښه که پیدایشي غوږونه نشته دی څاروي ځکه دا هم یو عیب دی د څاروي په حسن کې دا هم یو عیب دی نو په دې باندې بیا قرباني جایز نه ده ښه
نور هم داسې ډېر مسایل دي خو فی الحال د هغې وخت هم نه دی او زما ذهن کې هم داسې نشته دی بالفرض که چا ته داسې مسله راځي د ثابت د اغوستو په وخت کې نو هغه د خپل هر عالم نه هر مولي صاحب نه تاسو د هغې تپوس کولی شي تپوس کوئ ځان له بیا څاروی اړئ داسې نه چې یاره تاسو قرباني وکړئ څاروی واړئ او هغه څاروی چې دی هغه د الله رب العزت په دربار کې قابل قبول نه یو د دې خبرې لحاظ وساتئ بل دا د بالفرض دا میاشت یو کوم لاړ شي نو د اتوار په ورځ باندې د ذوالحجې میاشت شروع کړي او که پوره لاړه نو بیا به د پیر په ورځ باندې نه د پیر یا منګل په ورځ باندې که یو کوم لاړه نو د پیر په ورځ باندې شروع کېږي او که پوره لاړه نو بیا به د منګل په ورځ باندې دا میاشت شروع کېږي نو کوم ملګري چې قرباني کولو اراده لري د هغوی لپاره مستحب عمل دا دی چې د یکم ذوالحجې نه د 10 ذوالحجې پورې د هغوی خپل نوکونه ویښته دا دې نه واړه دا مستحب عمل دی داسې فرض واجب نه ده خو بهتره خبره دا ده چې یاره مسلمانان یو او کوشش وکړو دا دی چې الله رانه راضي شي نو هر عمل که هغه مستحب دی او که سنت دی کوشش پکار دی چې په هغې باندې عمل وکړی شي نو کم ملګري چې د قرباني اراده لري چې یاره زه به قرباني کوم انشاءالله نو هغه کوشش دا وکړي چې یاره دا نننۍ ورځ سبانۍ بله ورځنۍ په دې کې نوکونه یا سنت برابرول دا ویښته دا برابر کړي چې بیا په دې لسو ورځو کې د دې دوباره د برابرولو ضرورت را نه شي نو چې کله لسمې ورځې پورې بیا دغه قرباني کوونکی چې دی دا د دې لپاره چې د حجیانو سره د دې سړي مشابهت راشي لکه حجیان تللي دي الله دې د هغوی حجونه او هغوی ته دغه اعمال اسان کړي او بیا دې الله د دوی دغه عملونه په خپل دربار یې قبول او منظور کړي نو د هغوی سره د هغوی لپاره دا چې د یکم ذوالحجې نه چې کله احرام وتړي بس بیا نوکونه او ویښته دا نه واړه کړي بس د لیونو په شانتې په مینا او په عرفات او په مزدلفه کې هغوی د الله د مینې او د محبت اظهار کوي څنګه چې لیونی د چا په عشق کې رواني هغه ته د ځان پته نه لګي چې یاره ویښته مې څنګه دي نوکونه څنګه دي او جامې مې څنګه دي دغه شان حجیان خو د الله په عشق کې د الله په محبت کې ورغلي بس یو څادر په تن باندې تړلی او ویښته به بر پراته وي الله رب العزت په اسمان فرشتو باندې فخر کېده وګورئ دا زما هغه بندګان دي تاسو د دې متعلق ورویل تاسو به وي چې یاره دوی به په مخ د ځمکه باندې څه کوي یفسد فیها ویسفک الدماء دا خو به وینې تویي دا به فساد کوي نو دا وګورئ ما ته څومره په عاجزۍ سره څومره په انتصاري سره ما ته چغې وباسي لبیک اللهم لبیک نو موږ خو هلته نه شو تللی بې وسه یو الله دې موږ هم طاقت راکړي چې موږ هم لاړ شو دا هر مسلمان دا خواهش وي نو کم سے کم دلته د هغوی سره دغه تشبیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه وکړی شي نو امید دی چې الله رب العزت به موږ له هم اجر راکړي دا کوشش وکړو چې یاره دوو عملونو لحاظ وساتو یو د یکم ذوالحجې نه تر 9 ذوالحجې پورې د چا طاقت کېږي روژې ونیسي او د شپې عبادتونه دي ځکه د شپې ډېرې قدرمند دي او دویم دا چې یاره کم ملګري دغه کوي قرباني اراده لري نو هغه دی ویښته او نوکونه دا د یکم ذوالحجې نه تر 10 ذوالحجې پورې نه واړوي الله رب العزت زموږ د عمل کولو توفیق رانصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین کوم ملګرو رسول الله